د هورین په سکول کې اولنې کالو هغه لا امتحان نو ورکړ د هغه کمره قدر نه بدله شوی چې نن چې د هورین په شروعونو کې الهاباد تراوړ شو او خاورته وسپارل شو. کتونکو یو اهم خبر سره شیر کوو دی وخت کې کوم افسوسناک واقعیت چې شو ماسپخین په سنګوټه پبلک سکول کې کوم ماشومه چې وفات شو د هغې نماز جنازه ادا شوه. دا زموږ سره د چارباغ تحصیل نه سکون خان په لاین دی. هغه نه تپوس کوو سکون خان دا راته ووایه چې جنازه ادا شوه چا پکې شرکت وکړو او دغه وخت اوس مناظر تعیني. جی څنګه چې تاسو وویل چې نن په سوات کې فضا چې و نو هغه سوګواره وه او یو دردناک واقعه په سوات کې راغلوه په سنګوټه پبلک سکول کې چې په هغې کې هورین نومې ماشومه چې د عبید لور وه د الهاباد سره تعلق ساتو د تحصیل چارباغ د علاقې سره او هغه پکې په سر لګېدلې وه او هغه شهیده شوې وه. نن ماسخوتن اوس چې دی نو د هغې جنازه وشوله په الهاباد کې په ابایي کلي کې هغه ادا شوله. په دې جنازه کې ډیپو سوات شفیع ګنډاپور او ډیپټي کمشنر سوات عرفان الله خان وزیر شرکت وکړو. ورسره د علاقې چې څومره معززینو په ګڼ تعداد کې په دغه جنازه کې شرکت وکړو او د تحصیل چارباغ چې څومره کورونه دي او د تحصیل چارباغ ګوټ چې دی نو هغه د دې نننۍ واقعې سره خفه دی او ټول تحصیل چارباغ چې دی نو هغه نن ماتم کوي په دې واقعه باندې او ډېر زیات غمجن دي. په دې موقع زه د دې یوې خبرې وضاحت ونه کړم نو دا به زیاتی چې دا نن چې کوم په کور کې واقع شوه چې شهیده شوه او چې د عبید لور وه په دې کور کې د دې سره دا دریم څلورم شهید شو چې سجاد خان سابقه ناظم چې هغه په 2007 کې په منګوره کې وشته شوی او په ټارګټ کلینګ کې هغه وفات شوی و. ورسره د دې سره د عبید رور چې و نو هغه هم دلته کې په ماټروګولې په فایر کې لګېدلی و هغه هم شهید شوی و او نن چې نو هورین ماشومه چې دا هغه شهید شوله او د هغې جنازه ادا شوله. د هورین چې و نو په دې سکالې په دې سکول کې اولنې کالو او هغې له امتحان نه ورکړی د یو کلاس نه بل کلاس ته هغه نه وه تلې او د هغې کمره قدرې نه وه بدله شوې چې نن چې دا نو هورین په سرو وینو کې الهاباد ته راوړه شوه او خاورو ته وسپارلی شوه. سکون دا راته هم ووایه چې د هورین عمر څونه و او په دې جنازه کې ډي پي او سوات او ډي سي هم شرکت کړو نو د هغو وینا څه وه په دغه موقع هغه چېرته د میډیا سره خبرې کړي که نه دي؟ د هورین عمر چې و نو هغه 8-9 کاله و او ډي پي او سوات نه مونږ دغه یو پوښتنه وکړله او میډیا ټاک وکړو. په هغه میډیا ټاک کې هغو دا وویل چې که دی په پولیسو وردی کې دی خو هغه مجرم دی او هغه به کردار ته چې دی نو هغه رسي او د دې واقعي چې دی نو پوره تحقیقات په کېږي او هغه به د میډیا مخې ته راوړو او ډي پي او سوات او ډیپټي کمشنر سوات دا وویل چې مونږ ډېر زیات خفه یو په دې باندې چې زمونږ نه یو ګل غونته کې ماشوم چې دی نو هغه نن د سکول په ګیټ کې لاړو او ډي پي او سوات او ډیپټي کمشنر سوات چې دی نو ډېر زیات خفګان اظهار وکړو. دې چې په دې موقع باندې څه وویل د کوم ماشومه چې دا د دې والد سره ملاقات کړی نو هغوی څه وویل په دې موقع؟ د ډي سي صاحب په میډیا ټاک کې دا خبره وکړله چې مونږ په دې واقع باندې ډېر زیات خفه یو او د ډسټرکټ اډمنسټریشن به دغه کوشش چې دې ماشومې ته شهدا پیکج میلاو شي او د څرنګه چې تاسو وویل چې د هورین والد عبید علي هغه دا وویل چې زما صرف او صرف دغه یو غوښتنه ده چې زما مجرم چې دی نو هغه د سره دې پوره حساب کتاب وشي او زما بدله د دې مجرم نه واخیستی شي. ډېره مننه سکون خان تفصیلات راکولو.